पाकिस्तान د बंगलादेश न टी20 सीरीज बयलو न पस इरफान पठान और शेखर धावन यो ट्वीट कړ د یقینا د پاکستانیانو په اور باندې پټرول ورچولې دي د پاکستانیانو په زخمونو باندې مالګه اچولې ده دا ټوله وجه زموږ د پاکستان د ټیم سلیکشن زموږ د چیف سلیکټرانو زموږ د پاکستان کرکټ بورډ فضل فیصلو رزلټ جی چونکه دا کم ټیم چې جوړو لکه بار خلک وای چې ینګستر دی ینګستر ټیمان دی ینګستر لوبغاړي دی او ینګ نوجوان کلاډیان دي د سن نوجوان رورا فهیم اشرف نوجوان کلاډي دی سلمان علی هغه نوجوان کلاډي دی فخر زمان نوجوان کلاډي دی 4-5 پکې داسې کلاډیان دي چې هغه نوجوان نه دي او دغه کلاډیان چې کوم دی دا کم چې نوې کلاډیان په دې ټیم کې شامل کړل شي دي نو دای به صرف د پاکستان په پیچونو سکور کوي په بهر بردی دغه رنگ ریکارډ ویډیو د افسوس خبره ده راځو د عرفان پټان او د شیخر دیون ټویټ سره باندې ډیټیل سره خبره کو خو چونکه د ما هو کانټنټ پښتو کې د کینما بدل ډیر زبردست داسې جواب ورکړو داسې قراره جواب چې د ټول عمر د عرفان پټان یاد لرلو عرفان پټان د پاکستان د ټیم شکست خوړلو نه پس پاکستان چې کم टी20 سیریز د بنگلاديش نه بایلو دوه میچونو شو دواړه بایلل کدرې موم غټینو سیریز خو تیال لري بنگلاديشو غټلو کنه نو دغه نه پس دغه ټویټ کړی د عرفان پټان سره ټیم چې د پاکستان وکټي غورځېدي په 15 رنزونو باندې د پاکستان 15 کلاډیان اوټو په 15 رنزونو باندې د پاکستان 15 کلاډیان اوټو نو دغه ټایم عرفان پټان ټویټ وکړو چې د پاکستان وکټي داسې پریوزي لکه څنګه چې اپریشن سندور کې مونږ د پاکستان ایربیس را غورځولې ای ول اپریشن سندور ور کړی دی او د پاکستان آرمی ورلا چې کوم اپریشن ور کړی وغه لړی تاسو له پته چې پاکستان آرمی ال لړی غیلا صدور 15 ایرکرافټ را غورځولې خو چون کې خو لخکاری نه ولا میډیا خای نو عرفان پټان یو دومره غټیا ټویټ کړی دی نه علاوه شیخر داون هم ټویټ کړی شیخر داون ویلي چې په کرکټ کې زیرو یي چې څنګه وي په کرکټ کې زیرو یي نو داسې په جنگ کې هم زیرو یي لکه دا انډیا دا کلاډیان وای چې دا اوس کم کرنټلی جنگ وشو دا وای انډیا غټلې دی او وايي چې کوم د جازونه را غورځېدلې دي رافیل جازونه را غورځېدلې دي نو هغه بيخي هغه ته منکر دي دا هغه میډیا خیر منکر ده نو دغه ټول کلاډیان هم چون کې ریالټي خلکو له معلومه را ټرمپ باقاعده اعلان کړو چې د انډیا ته رافیل جازونه را غورځولې دي لکه ټرمپ خو یو نیوټرل سره دی کنه ټرمپ خدا سره دی لکه یو امپایر دی نو هغه د دې خبره انکشافات خدینه علاوه انټرنیشنل میډیا هم دا خبره دا کړې و چې پاکستان ایر فورس انډیا ته رافیل جازونه درې را غورځولې دي ټول چونکه رافیل چې د کم جهاز رافیل جهاز چې کم ملک جوړ کړی دی نو هغه ملک هم انډیا سره لین دین خساره کې شو چې د تاسو سوکل تاسو خو زمونږ بدنامي وکړه د رافیل چې کم شیر زوغه په خطه باندې راغورځېدل دومره خطه راغورځېدل چې د چاینا د جنگي هتیارو ډیماند سیوا کو خیر دا خو شیخر داون او عرفان پټان خو همیشه غول خوري او عرفان پټان خو ځان ثابتای چې غوړل لکه مونږ انډین یو ځکه په انډیا کې مسلمانانو سره او سکانو سره ډیر بد مطلب ډیر بیډ دغه غي سره کیږي ډیر غلط رویه غي د جابونه نه ور کوي ایله رائټس نه ور کوي چې په کومه صوبه کې مسلمانان ډیر ایله فندونه نزي الته مطلب زیاته ور سره کوي چې د انډیا حکومت خدا غلطه عرفان پټان چې کوم دی بار د انډیا حکومت لزان خو کولو د پاره دغه رنګ ټویټس کوي خیر په دې ویډیو کې دا اپډیټس وو د حواله سره تاسو سره لري کمنټ لازمي وکړئ